مفتي صاحب محترم په خیر یاست؟ د میت 5 زامن دي. اول زوی یې د ده څخه وروسته 14 کاله وروسته وفات شو. د هغه یو زوی او لور پاتې شوه، هغه مې د دې لیکلي دي. او د هغه څخه وروسته دوهم زوی چې مثال په دا مشر زوی اول زوی باندې پسې و، بیا دا وفات شو. دا د هغه څخه 15 کاله خپل د پلار څخه وروسته وفات شو. د دې شی نه دي پاتې شوي. دریم زوی چې دی مثلا دریم زوی یې ژوندی دی، هغه چې دی ژوندی دی. او څلورم زوی یې وفات شوی، د هغه یو زوی پاتې شوی دی. 20 کاله وروسته خپل د پلار څخه وفات شوی دی او یو زوی یې پاتې دی. زوی یې تقریبا د 2 کالو دی او د اول زوی دغه او پنځم چې دی هغه تقریبا هغه خو ژوندی دی، نو دغه شی نشته. بل لورانې چې دي د هغه 2 دانې دي، دواړې ژوندۍ دي. او بسره تېر شه د میت د اول زوی چې دی مثال چې د ده څه یو زوی او لور پاتې شوې ده، دغه زوی یې د 10 کالو دی او لور یې د تقریبا د 7 کالو کېږي. نو دغه مختصر جواب و. نو مول بیا هم که چې داسې دغه پکښې و، خو ما خو چندانې درسونه هم نه دي ویلي، نو شاید ستاسو سره دې نشم خلاصولی. سوال کې دې مې وضاحت نه وي. نو مول بیا هم که چېرې تاسو کوم مشکل پکښې درلودی، بیا هم تاسو ماته معلومات راکړئ. او بل مفتي صاحب محترمه، په 2 کسانو کې په 5 زامنو د میت کې 2 ژوندي دي، چې یو یې تقریبا دریم زوی دی او بل یې 5م زوی دی. دغه 2 ژوندي دي. 2 لورانې دي، هغه هم ژوندی دي. نو او 2 ملسیان دي، چې یو یې د 4م زوی څخه دی، بل یې د اول زوی څخه دی، یوه یې لور ته د اول زوی څخه. اوس د دغو په مابینځ کې دغه میراث تقسیمیږي. تر اوسه پورې نه دی تقسیم شوی، نو اوس یې تقسیمي غواړي چې تقسیم سره وکړي. نو دغه رقم ترتیب دی. د 5م زوی ژوندی دی، دریم زوی ژوندی دی، 2 زامن مثال ژوندي دي چې هغه دریم 5م دي، او 2 لورانې ژوندي دي، دغه 2 دانې دي، نور نه لري. او د اول زوی څخه چې هغه وفات شوی دی، یو زوی ژوندی دی، یوه لور ژوندي دی. او د 4م زوی څخه یو زوی ژوندی دی او هغه هم یوه زوجه لري، هغې خاوند تر اوسه پورې نه دی کړی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، رورجانه تاسو دا تپوس کړی دی د میراث متعلق باب مناسخه سره تعلق ساتي. یو پورا وګدا مسله ده، خدا واوري ډېره اهمه مسله ده او ما به هم ډېر خواري او مهنت وکړو. نو ټول مرګري واوري ښه په توجه سره. د میراث په باب کې دا مسله ډېره سخته وي چې 4-5 نسل وروسته بیا تقسیم کیږي. نو دې ته باب مناسخه وایي او دا ډېر بیا مشکل وي. یقینا یو وفات شي، بیا هغه نه نور وارثان پاتې وي، بیا هغه وفات شي، هغه نه نور وارثان پاتې وي. نو یو پورا اوږده سلسله روانه وي، اخره کې بیا تقسیم کیږي. نو بیا مسله سخته وي لږه. خدای الله په فضل او په توفیق سره موږ په اسان انداز کې حل کړې ده. دا تاسو تپوس کړو چې یو انسان وفات شوی دی، د 15 زامنو 2 لوریانې وي، یوه ښځه وه. خو دې کې څه زامن وفات شوي دي او څه ژوندي دي او لوریانې هم ژوندي دي او ښځه هم ژوندۍ ده. 40 لکه روپۍ دې پاتې وي. نو اول به موږ د ده میراث تقسیم کړو. 40 لکه روپۍ چې موږ د ده تقسیم کړلې، نو د ده د ښځې پکې ورسېدلې 15 لکه روپۍ. د هر یو زوی ورسېدلې. دې وخت کې د ده دا بچي ټول ژوندي وو. دا پلار چې مړ کېدو، نو 15 لکه 3,333 روپۍ. داسې د بل زوی، داسې د بل او داسې 5 زامنو دومره ورسېدې. 2 لوریانې مې د یوې لور 2 لکه 1,90,666 روپۍ د یوې ورسېدې او داسې د دې بلې مو رسېدې. دا چې وفات شو، دا تقسیم میراث لا نه دی شوی. دې پسې د اول زوی وفات شو، 13 کاله وروسته ورپسې دا زوی وفات شو. موږ میراث به اول تقسیمو د پلار، وروسته به د زوی تقسیمو. نو د پلار خو تقسیم کو چې 15 لکه د ښځې ورسېدلې. اوس چې دا زوی وفات شو، موږ ګورو چې دله د پلار په میراث کې څه پاتې دي او دنه وارثان څوک دي. 13 کاله وروسته ورپسې دا زوی وفات شو، نو دنه په وارثانو کې
یو ته زوی پاتې دی، یو ته لور پاتې ده او یوه مور ده کومه چې د پلار زوجه وه. نو دې مور هلته د ښځې په حیثیت سره د خپل خاوند نه 15 لکه روپۍ وړې وي او دلته د مور په حیثیت د خپل زوی نه د زوی ترکه څونه وه 15,83,333. نو د اول زوی چې 14 کاله وروسته وفات شو د ده ترکه موږ تقسیم کړله، د ده په وارثانو کې زوی او لور موجود دي، نو دا سبا وګرځېدل، نو د درونه موجود دي، خورونه محروم شو. مور موجود ده نو مور نه محرومیږي. مور ته سدس ملاو شو نو 5,83,333 کې د ده ورسېدلې 19,222 دا د مور ورسېدلې. او د دې اولنی زوی چې کوم وفات شوی دی 14 کاله وروسته نو د ده یو زوی دی او یوې لور ده، نو د زوی ورسېدلې 3,40,003 روپۍ، د لورې ورسېدلې کم چې اوس ژوندی ده 1,02,000 روپۍ. دا اول زوی خبره ختمه شوه. بیا ورپسې دویم زوی وفات شو 15 کاله وروسته. موږ بیا د ده وارثانو کې ګورو دا میراث د ده بچي نه و او میراث هغه چاته ویل کېږي په چې د چا اولاد نه وي، مذکر او مؤنث اولاد نه وي، مطلق اولاد نه وي. نو دې وخت کې د وارثان موږ وکتل نو د ده نه مور پاتې وه، 3 تیرونه پاتې وو، 2 ته خویندې پاتې وي، یو ته وراره او ورېره پاتې وه. خو وراره او ورېره دا محجوب وګرځېدل ځکه چې هلته رور او خور رشته نو هغه نږدې دي عصبه کې، نو هغوی ته ترکه میلاو شو. مور ته سدس میلاو شو، نو دلته مور ته هم 19,222 روپۍ ورسېدلې. یو ورور ته ورسېدلې 1,21,520، بل ته 1,21,520 او بل ته هم، او خویندو ته ورسېدلې چې دا د پلار لوریانې دي او د خویندې دي 80,238 او 80,238. دریم زوی چې دی دا ژوندی دی نو دله ترکه میلاو شو. دا کم چې ژوندی دی د حصه دا ده 15,83,333 د پلار نه واغستې او د رور نه 1,21,520 د رور نه واغستې. د ده مجموعه جوړېږي 1,48,080 روپۍ. دا د ته ورسېدي. د دې بل رور نه د حصه ولې وانغسته، هلته د دې بل رور زوی موجود و، چې زوی موجود وي بیا رور ته څه نه میلاوېږي او د دې یو رور زوی نه و، نو د دې وجې نه دته حصه میلاو شوه. څلورم زوی وفات شو 20 کاله وروسته. د ده ترکه چې د پلار نه پاتې شوې وه 15,83,333 او د رور نه وله پاتې شوې وه 1,21,520 چې دا مجموعه شوله 1,04,880 روپۍ مجموعه. بیا د ده یو زوی پاتې دی. د دې کم دا چې کم څلورم زوی وفات شو د ده نه یو زوی پاتې دی او مور پاتې ده. نو مور ته 1,00,000 او 406 په دې حصه کې مور رسېدلې او د ده زوی ته 15,83,333. دا څلورم زوی چې وفات شو 20 کاله وروسته 15,83,333 روپۍ د ده ورسېدلې. پنځم زوی چې دی دا ژوندی دی نو د ده ټوټل ترکه چې ده د پلار نه هم ده ته رسېدلی 15,83,333 او د مړ رور نه ورته هم رسېدلې ده. د دې یو ورور نه 2 حصه وړي، د دې 2 ورونو نه حصه په دې نه وړي چې دې زامن موجود دي. نو د دې مجموعه هم 4,880 روپۍ شوې. موږ اوس دا ټوټل لا جمع کوو. د خویندو څونه حصې دي نو خویندو له خو د پلار نه پاتې وي 2,91,680 دی د پلار نه پاتې وي او د رور نه وله 80,280. نو د دې مجموعه شوله د یوې خور حصې شوله. اوس د دا را جمع کول کوم دا 40 لکه روپۍ اوس دوباره موږ بېرته جمع کوو. 3,52,409 دا د دې مړي د یوې لور ورسېدلې او 3,52,409 دا د دې بلې لور ورسېدلې. د میت د زوجې دې 4 حصې وړي دي. د خاوند نه 15 لکه روپۍ وړي دي. د یو زوی نه 19,220 وړي، د بل زوی نه او د بل زوی نه هم 1,00,000 وړي دي. د مجموعه شوه د هلکانو مور ده او د دې میت ښځه ده. اوس چې تقسیمو نو 8,11,920 روپۍ به د دې ورسېږي. دا کم څلورم زوی چې مړو 15,83,333 پکې د دې ورسېدلې. دا کم دریم زوی چې ژوندی دی 1,04,880 د ده ورسېدلې.
او دا کم چې اول زوی وفات شوی نو د لور 1,02,000 شپږ دېرش روپۍ د ده ورسېدلې او د ده زوی 3,40,000 او 3 روپۍ د ده ورسېدلې نو دا مجموعه چې موږ راجمع کړه بېرته 40 لکه روپۍ جوړې شولې.